غم د جانان او عشق تباشي د ځوانۍ په خوند دې پوهه نه کړم. السلام علیکم. نن د عجب خان ته راغلي وو په نواب کلشه او دنه لږ شعر و شاعرۍ ارو د دو فرمایش چا راته کړی و چې عجب خان باندې څو شعرونه په خامخا وارو نن دلته راغلي وو. عجب خان جی تاسو د فرمایش ته د موږ کتونکو ته دغه ته چې تاسو خپل اظهار خیال په شعرو کې. شکریه. اول خو ستا ډېره مننه چې ما ته دې دا موقع راکړه. نو سپیشل تا دپاره او د کتونکو دپاره څو شعرونه ډالۍ کوم. ډېره مهرباني. شاعر ورته وایي چې څوک چې د خوښ دی هغه ستا د مینې قدر نه کړي. څوک چې د خوښ دی هغه ستا د مینې قدر نه کړي او زړګیه مزه بیا د هغه بې وفا کړي تا. نو ما ورته په زړه کې د مودو مینه ساتلې وه. ما ورته په زړه کې د مودو مینه ساتلې وه، خو یار د ډېرو یار و او زه یې نیمه لار کې پرېښومه. وایي کله فریاد وي کله یاد وي کله غم د جانان، کله فریاد وي کله یاد وي کله غم د جانان او عشق تباشي د ځوانۍ په خوند دې پوهه نه کړم. نو حمزه بابا ورته وایي مه کوه حمزه ګوره دا مینه ډېره ګرانه ده. مه کوه حمزه ګوره دا مینه ډېره ګرانه ده او موږ د یو جانان په انتظار کې ځواني تېره کړه. نو یو شعر به بل درته ووایم ورته چې ته یو سل ځله خفه شوې ما یو سل ځله پخلا کړې. ته یو سل ځله خفه شوې ما یو سل ځله پخلا کړې او زه چې یو ځلې خفه شوم نو ستا د ژوند لارې جدا کړې. دا عجب او یقین منو چې ډېر خوند یې وکړو او دغه شعرونه چې ما واورېد انشاءالله امید ده چې تاسو ټولو کتونکو ته به ډېر خوند ورکړي انشاءالله. عجب خان تاسو ډېره ډېره مننه شکریه ادا کوم زه چې تاسو خپل قیمتي وخت ما ته وخت راکړو چې شعرونه مو راته وویل. انشاءالله اردو سے بعد تا غزل انشاءالله وایم اردو سے بھی حالت وایا اللہ کو کم خیر دی ډېره مننه. تو اس وقت हम नवाब किले में आए हुए हैं. अब दोस्त सारे बैठे हैं, ये तो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे और ये अजब खान है मरवत, इसकी शेर व शायरी मैंने बना रहा हूँ. चेक कर सकते हैं बादल बने हुए हैं ये और इस तरफ तो अजब खान मेरे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं? इन तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी. अच्छा. और मुझे इस काबिल समझा बिल्कुल मुझे जो है ना शेर कहने का मौका दिया. इंशाल्लाह शेरी शायरी आपकी सुनेंगी है और लास्ट में ये मैसेज दे दे कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, ज़रूर करना है और इंशाल्लाह आगे भी हम आपको अच्छे शेर व शायरी सुनाएंगे. तो अजब खान का आपने सुन लिया है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है. तो अभी हम जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बहुत ख्याल रखिएगा अपना. वस्सलाम.